اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قضا المنځو باره کې یو دوې درې نکتې ذکر کوم. قضا المنځونه کوم المنځونه څه ته نه دي کړي یا هغه په کور ته قضا وکړي واجب المنځونه کوم دي یا کوم واجب المنځونه د کړي باطل شوي دي یا هغوی په کور ته قضا وکړي خو آلی چې کله وخت تیر شوی دی که وخت شته دی بیا په کور څه ته هغه انجام کړي. ټول قضا المنځونه ته جمع سیا کوای شي. مثلا سبع المنځ نه قضا شوی دی یوځای کې جمع ویلوړه دی او ته سوه درېږه خپل سبع قضا المنځ ورکې وکړه. لازمه دا نه دی چې تا المنځ پیش نماز المنځ یو وي. مثلا پیش نماز ظهر المنځ کوي ته سبع قضا المنځ اوسې سټه کوای شي. پیش نماز مازدیګر المنځ کوي ته ماښام یا ماسخوتن المنځ سټه اوسې قضا نیاسه نیولای شي. ضروري نه دی چې پیش نماز المنځ یا تا المنځ یو وي. قضا المنځو کې درېیمه نکته دی چې ته هر ټایم کې کوای شي. مقصد دا دی چې سبع المنځ دی قضا و ته هغه ورځې کوای شي یا ماښام ماسخوتن المنځ دی هغه تا نه قضا شي ته ورځې کوای شي. یا ورځې مازدیګر المنځ قضا دی ته ماښام ټایم کې کوای شي. ټایم څه پابندي نشته دی. درېیمه نکته دا دی چې قضا المنځونه خپل اصل المنځه پیروي کوي تابع دي. مقصد دا دی چې که څلور رکعتي المنځ نه قضا شوی دی په کور څلور رکعتي وکړي او که چیرې بیا سفر کې د نه قصر المنځ قضا شوی دی هغه په کور دی چې قصر حالت کې ته وکړي. که چیرې جهر المنځ نه قضا شوی دی مطلب چې هغه بلند اوسه ویلی شي. مثلا نماز مغرب و عشا دی هغه په کور ته مغه شي بلند اوسه جهر حالت کې وکړي. اخفا والا المنځ نه مثلا قضا شوی دی ورځې مازدیګر المنځ اخفا حالت کې کېږي په کور ته ارامې سه وکړي اواز بلند نه وي مغه په کور ته انداش قضا هم وکړي. پروردګار علم د موږ ته توفیق راکړي چې قضا المنځونه په راکړو د موږ باندې واجب دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.